الډي د عدالت فیصله روانه وه دوی پکې اضافي یو کار وکړو. کتونکو علب خان شیرپو یم دا مهال موږ په شیرپو کې موجود یو. دلته کې چې کومې لارې جوړې شوي دي کلو طرف ته یعنې اسلم کلي ته یا داسې تواب ګل کلي ته یا داسې نورو کلو ته نو دغه مخې ته چې کوم دی نو تجاوزات راغلي دي یعنې سرکاري زینه چې کوم دی نو هغه په هغې کې چاردیواري شوې ده. نو په دغه حوالې سره به خبرې اترې کوو. دې وخت کې اپریشن روان دی خو دغه اپریشن چې کوم دی زه به ده ووایم چې د عمرزو د پولیسو په نګرانۍ کې یو AIC صاحب چې کوم دی سره ټیمو صاحب دلته کې موجود دی. چونکې دا ډېر غټ اپریشن دی دا نن چې روان دی خو د دې ځای خلک دومره شریف دي چې هېڅ قسمه داسې ریکشن یې نه دی ښودلی بلکل تاون دی دا هغه ځای نه چې را روان یو دې ځای پورې ښه شربتي دي نو دا یو ډېره ښه خبره ده. خو نور به معلومات کوو چې یاره دا څومره پورې ځای دی او د دې لپاره تاسو نوټس ورکړو چې خپله پېژنګلي ورسره وکړئ. زما نوم دلنواز دی ایډیشنل اسسټنټ کمشنر تحصیل تنګي. نن چې کوم د انکروچمنٹ مونږ کوو د دې نه مخکې باقاعده یو ډیمارکیشن شوی و حدبراري ورته مونږ وایو 27.5 فوټ په حساب سره شوی وه خو هغې کې بیا دا خلک تللی و عدالت ته او د کوټ پکې یو ډیګري ورکړې وه چې د هغې کوټ دا آرډر کړی و چې دا 22.5 حساب سره تاسو دا وکئ خو کیس وایند اف نه دی. هغه ډیمارکیشن ختم شو سیکنډ ډیمارکیشن وشو او د هغې نه مخکې چې کوم دی نو ټول اونرز چې کوم دي تقریبا 41 دی کې اونرز دي مالکانان دي د کورونه دي پکې پټي دي پکې هغوی ته نوټسې ورکړې شوی وې په دویم ځل نوټسې ورکړې شوی وې د هغې ټایم هم برابر شوی دی د ډېر مخکې نه او دوی ته الډي پته هم وه د هغې سیکنډ ډیمارکیشن حدبراري چې وشوه د عدالت په حکم باندې وشوه د عدالت چې کوم 22.5 فوټ یاد کړی د هغې په حساب سره وشوه. دا اونرشپ بنیادي طور د TMA دی د TMA ملکیت دی. TMA سره د ریوینیو اهلکارانو حدبراري کړې ده بیا وله نوټسې ورکړي دي بیا TMO موږ ته ریکویسټ کړی دی چې موږ له یو کې ایډمنسټریټیو کور راکړئ زموږ انکروچمنټ ډرایو به کېږي په دې روز باندې موږ ته تاسو کور راکړئ. نو پولیس راغلی دی د دې علاقې خلکو تعاون وکړو څنګه چې تاسو ووایئ خو د هغې هم موږ لحاظ وساتو د هغه ته موږ چې کوم دی نو خپل دغه کېښودو لیمټ چې تاسو آبادي کوئ نو تاسو به مهرباني کوئ چې بیا دیوال ږدئ نو TMA سره به رابطه کوئ چې هغه تاسو ته خپل حد کېږدي ځکه چې تاسو سره ریکارډ شته نه حد ته معلوم نه دی نو تاسو ته خپله پوله ږدي چې دومره ډسټنس باندې ته خپل حد کېده. دلنواز صاحب دا د ډېر وخت نه لکه دا کوم سړک چې جوړ شوی یو نالی جوړه شوې ده په دې کې هم ټیکهدار څومره وانه کړي وي په کار چې هغه ټیم کې چې سړک نه جوړېده دا چې د آبادي دغه کېږي دا لار به نور هم غټېږي نو د څومره وخت نه عدالت کې کیس روانو تاسو وایئ چې اوس عدالت په دې فیصله کړې ده د دې بعضې ملګرو په کیسونه هم روان دي د کیسونو باوجود دلته کې کار وشو. اصل کې دا روډ چې دی نو دی په ټوله لار باندې نه جوړېږي دا ضروري نه ده چې په کومه لار باندې روډ جوړ شي نو عادي سرکاري هغې سره د سرکاري نه نالی جوړېږي نو نالی دا مطلب نه چې دا سرکاري لیمټس دي بس نالی جوړېږي روډ جوړېږي د دې لپاره PC1 جوړېږي چې دومره موږ روډ جوړو او دومره به دی دا سایډونه نو هغه سیزونه دې کې بل سټې هم چې کوم دی نو بعضې پارټي ایستلي وو هغوی سټې راوړې ده عدالت نه 14 ډې سټې ده د هغې موږ ریګارډ وکړو هغه سیزونه موږ پرېښودو TMA پکې ریپلای ورکړې ده هغه هغوی کنټیسټ کوي چې ډیسیژن فاینل راشي نو بیا به د هغې مطابق کاروایی کوو. دلنواز صاحب دې کې 3 انچ ځای هم پکې راغلی نو کور هم روان که داسې سلیګریت نه کېږي او فرض که خو عدالتي فیصله راغله د چا نقصان شي یو ځای تاسو سره کېږي نو د هغې به بیا څنګه ازاله کوي؟ نه عدالت خو تر دغې پورې کلیر کټ ډیسیژن دی چې 22.5 فوټ خو کنفرم ده خو اوس 27.5 فوټ په ریکارډ باندې دا د TMA ملکیت دی دا د TMA سټیټمنټ دی دا زه چې وایم اوس ډپارټمنټ چې کوم دی د دی به په دې باندې په کار دی چې په دې اپیل وکړي چېرې زمونږ په ریکارډ باندې ملکیت 27.5 فوټ دی عدالت زمونږ اګینسټ فیصله یو قسم لراله چې 22 فوټ آرډر یې وکړو نو په دې باندې ډپارټمنټ هم په اپیل باندې تللی شي زما د دې خبرو ویریفیکیشن TMA دا اونر دی دی کولی شي. صحیح خپله پېژنګلي ورسره. بسم الله الرحمن الرحیم زما جی عبدالله خان نوم دی دلته په تحصیل تنګي کې TMO یم. عبدالله خان موږ دا ویلي شو چې دا خو د محکمه TMA کمزوري ده غفلت دی چې دې ځای ته خبره رارسېدله خلکو آبادۍ وکړلو نن آبادۍ روانېږي که نه نو هغه ټیم کې TMA چېرته تللی و هغه ټیم کې په دې باندې چېرته نظر نه ساتو؟ دا چې زموږ خو مسلسل زموږ خپل ټیم وي انکروچمنټ ټیم وي هغه چې زموږ پراپرټي دې باندې انسپیکشن کوي خو د داسې د پښتو وطن دی دلته خلکو له موږ لږ ریلیف ورکوو خلکو ته وایو بار بار نوټس ورکوو چې تاسو مهرباني وکړئ چې څونه تاسو دا غیر قانوني انکروچمنټ کړی دی دا واپس خپل ځای له راولئ
دې کې پوره یو کال تیر شو چې دا موږ دا نوټس شروع کړی په دې کې د کیس او د کې سټیز رال سټیم وکړ شو د عدالت نه پکې حکم راغی نو اوس موږ چې کوم د باوند یو ډیوټي باوند چې اوس به موږ خامخا اکشن اخلو اوس پورې هم دي ته وارنینګ زم ورکړل نوټس هم ورکړي او ته هم چې په خپل تاسو دا خپل حد چې کوم دی هغه ته لاړ شي نو تاسو ته نقصان نه جالي مانی نو نقصان به تاسو ته نه رسی خو اوس چې د عدالت نه حکم راغی نو موږ ډیوټي باوند نو موږ دا اپریشن وکړو خو تاسو چې څنګه وي نو دوی موږ سره اپریشن وکړو او دې کې څه ځینې پاتې دي چې هغه کې عدالت حکم راشي هغه به موږ ایکسپیکټ کوو چې هغه عوام ټول غټه وړوکې خو پکې نشته که نه که چې بخا بادي موږ پکې اکثر مخ مروت کوو که نه لکه انتظامي نه داسې مخ مروت بالکل نه دي چې موږ ته څونه دغه شوي دي موږ دا دې سره څنګه چې ایس ای بي ریګارډ کړی دی چې موږ ورته صرف حد وښو او لږ هم ډیمیج کړل پوره هم نه دي ول روان کړی دي په خپله د دې سټیټمنټس چې موږ دا په خپله وکړو چې کوم ځای کې هغه راته دا ووایي نو موږ هغې سره دا ریګارډ وکړو چې دا په خپله دې کې به موږ انشاءالله څه کار کوو چې یو هفته پس به بیا راځو که چا هغه خپل سټیټمنټ باندې نه قایم او خپل حد ته نه رسېدلی موږ به بیا انشاءالله دې کې څو جوماتونه راځي چې د هغې څه دغه یاره چې موږ خو چې اوسه پورې که جومات پکې ځینې راغلی او چې موږ جومات نه روان کړی صحیح ها تاسو خپله پېژندګلو کې څه خبرې زه انفورسمنټ افسر یم ټیم تنګي او دا کوم اکټیویټیز چې روان دي ستاسو په وړاندې دي او دا خو د دې کلي خپل یو دغه پراپرټي ټیک دی چې د ټیم ښایست د دې کلي دی ټیک شو دا روډ ډېر زیات تنګ و دی باندې چې به یو ګاډی ته نو سیکل هم ورسره نشو بچ کېدی نو په غم خادی کې په باد باران کې به د کلي د ډېرې غټې مسلې وې نو هغه دغه کې بیا مونږ راغلو او د عدالت په حکم باندې عدالت ریکارډ را سره دی او په هغې مونږ خپل دغه ریکور کړو دې کې به چا ځای نه راځي دې کې چې کومې پخې باندې راغلي یا کچه دي نو بس هغې ریکویسټ وکړو داسې معمولي ډیمیج هم کو هغې وایي چې دغه انشاءالله ماښامه پورې مونږ له ټایم راکړي دا به مونږ په خپله وکړو ښه کتونکو د عمرزو ایس ایچ او صاحب تاسو وینئ دې وخت کې د وی خو ترېشلی کړی دی په داسې حالاتو کې د بهر حال زه دا د دې کلي خلکو ته وایم دا ډېر شریف خلک دي دا د ایس ایچ او د پولیسو بیا چې رد عمل راځي نو خو د هغه ښه حکمت عملي او دغه تعاون نور چې کوم دی هغه ایسي صاحب سلام لراله او لاړله نور یې خرابوي دا نور ډېر تیز دی او رنګ چې کوم دی نو دا خرابوي د دا افسران چې کوم دی ایسي نه چېرته راځي خو بیا هم دلنواز صاحب چې کوم دی نو هغه زمونږ کلیوال سړی دی نو هغه هر ځای کې وي او دا کم پټوارانو مسري دي دغه ټول دي د علاقې د دې خلکو تعاون دی باندې به څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم بالکل به تقریبا د نن 10 ورځې مخکې موږ ته لیټر میلو شو اے سی صاحب تنګي نه چې په 23 تاریخ باندې 10 بجې به د اسلم کلینا والا تر د ممانو د پوله پورې انکروچمنټ کیږي موږ رالو سپاټ ته ویزټ مو کو کسان لم نوټس ورکړ خو انتهایی شریف خلک په دې دي چې به هغه یو ریکویسټ وکړو چې موږ له 2 ورځې ټیم راکې موږ د خپل سامانونه چې کوم دي په خپل سیب ته زیاته اړو دا غد 2 ورځې د پاسه موږ هغه ته سره 15 ورځې نور هم اضافي ټیم ورکړ نن چې رااله په خپل باندې نه چې به شربت هم راځغلي او بم راځغلي سوري د لکټم وروړي او سیس چې کوم د خپیس پولی پوره من طریقې سره شو به موږ ډېر شکر گزار ډېر زیات مننه کتونکو ډېر درسته خدا ز بیا مم چې د انتظامی د دوی غفلت ته چې او یا سلور او یا کله د پاکستان شو دا کو آبادی سوس نه لري شوی نو نن دوی راویښ شو او نن چې په خلکو باندې آبادی وشي عجیبه خبره ده سړک په جوړ شي بیا به پکې لګې دي ته وګوره سړک جوړ شوی دی دلته کې پکې بیا نالی رالی دې ټیکهدار ته زه د 21 په سلام کوم چې دا بیا مات شوي دا شګه لګوي نو هغوی ته پته وه چې دې به کې تجاوزات کېږي نو په دې به بل ټیکهدار ته بل ټینډر ورکوي دا زمونږ د ملک صورتحال دی نو دې وخت کې چې کوم دی د خلکو ورسره ښه پوره تعاون روان دی او دغه تجاوزات چې لر شو خو درته یم سرکاري ځای څوک هم نشي قبضه کولی دا ټول خلک وره چې څوک هم په سرکاري ځای کې برید وایي یو نه یو کس خو به راشي لکه په دې کې مشرف دور راغی هغې کې ناکامه شو بل دور راغی ناکامه شو نن چې کوم دی هغه راله خو دا هغې خلکو ته وایم چې سرکاري ځای کې به تاسو ته نوټس درکوي ښه سرکاري ځای کې به تاسو اف آی آر نه کېږي سرکاري ځای چې چېرته قبضه شوي نو دا به د اوقاف سره یا د ټیمې سره دې سره باقاعده د دې انتقالات وي نو دا ګاډی راغلی دی او دې خلکو ته اوس 3 ورځې موقع ورکړله او 3 ورځو کې چې کوم دی نو دغه خلک به چې کوم دی نو دا دغه کي خو زه به خبره دې سره په دې سړک وکړم چې دا کوم سړک جوړ دی که نه دا وګورئ دا ورتاسې ښیم که نه دا چې داسې ځي که نه دا وګورئ دا دغه ټیکهدار نه دی د دې ټیکهدار ته دا وګوره ښه دی ورته دا دغه کړي دا لختین دا کې زمیندارانو ته بیل تکلیف دی د هغوی اوبه چې کوم دی رامنې کېږي دلته کې دا انتظامیه د قوم سره نه ده مخلصه
خو د انتظامیه د قوم سره مخلصه و، نه چا دیوال والی شو، نه چا سرکاري ځای راګیرولی شو. تاوان ورکړي همدوی ولې دا نقشې ورکړي، همدوی ولې د اجازت ورکړي، ولې دوی ړاندو. دا ټیمې دا سرکاري افسران دوی ته پته نه لګېدله چې دلته آبادۍ کېږي. خو څه به کې د دې خلکو نه څوک تپوس کولی شي. یو ورور سره خبرې اترې کوو، نن دا تجاوزات چې کوم روان دي څه وایې په دې مخکې؟ یاره په دې خو زمونږ هلته ځای نه پکې لږ ډېر ډیمیج شو که نه، خو زموږ پکې کیس هم چلېده، عدالتي کیس اوس هم روان دی. او دا لار اصل کې اوریجنل چې کوم دا کوم چې عدالت کې لومبي زموږ ډسټرکټ جج صاحب چې کومه فیصله کړې ده هغه اصل کې دا 3 کرم نه و، دا مطلب د 16 فوټ نه واله تر د 55 فوټه پورې ده. لکه کوم چې د شجرکس مطابق ده، شجرکس په دې کې کوم چې د 1926 غټه نقشه ده په هغې کې دا لار چې کوم ده دا اصل کې د 3 نه 9 پورې ده. دوی بیا ایوریج ایستې دی، ایوریج داسې چې 5 کرم مطلب چې په منځ کې 27 فوټ لکه څنګه تاسو ته اې سی مخکې وي چې 5 کرم هم ویستې مطلب ایوریج هم ویستې دی. نو ایوریج خو په دې کې نه چلي، مطلب دې کې چې د حق نه ملېږي ته به ایوریج وباسي. یو ځای کې به 3 کرم وي ته به هغه نه څنګه 5 کرم علي، یو ځای کې به 16 فوټ ته د هغه نه 27 فوټه اخیستی شي، نشي اخیستی. او په خپل جایداد کې خپل ځای جوړ کړی، دغه نه خو ته زیات نشي اخیستی. الډي د عدالت فیصله روانه وه، دوی پکې اضافي یو کار وکړو، هغه 400 شو. خو عدالت نه پس چې کله زمونږ لا فیصله راشي، خو زه موسم د افسرانو ته د ډي سي د اے سي نه څومره چې تحصیلداران راغلي هغوی سره موسم ته کوېشن دی چې تاسو به موږ له بیا څه راکوئ چې فرض که دا 3 ثابت شو، تاسو وایئ چې موږ 27 پوهي، خو که فرض که دا 16 کرم ثابت شو، بیا به 16 فوټ ثابت شو، بیا به تاسو دې سره څه کوئ؟ تاسو موږ له ځای د کوم ځای نه وړه؟ الریډي تاسو سره به هېڅ ټي وي د تواب ګل کلي لار دوی روانه کړه، هغه اوس هم د هغې هېڅ قسم هغه نشته، څه ډاکومنټ دوی سره نشته، هسې روانه کړه، نه څه ډاکومنټ شته، نه څه دوی سره خسره شته، هېڅ هم نشته. هغه لارې روانه کړه، هغوی ته چا نه والي، دوی ولې ځای نه روان کړي دي. دغه کوېشن اوس زما د دوی نه چې تاسو موږ سره بیا څه کوئ؟ تاسو موږ له دا ځای د کوم ځای نه بیا راوړئ؟ څه چل به کوئ؟ زموږ دا ډیمیج چې تاسو موږ سره څه کوئ؟ یوازې ډیمیج خو نه دی، د دې به جواب موږ له راکوئ. د 3 نه 9 پورې ده. تاسو ټول زموږ چې څومره پیژنګلو خلک دي یا د شیرپا ټول عوامو ته دی دا لار اصل کې د 3 نه 9 کرم ده. 3 نه 9 مطلب دا شو د 16 فوټ نه واله تر د 55 فوټه پورې په نقشه پرته ده. فیډ بک کې چې کومه 5 کرم ده هغه دوی ایوریج اغشتي، دوی په خپل وجه دا موږ ایوریج اغشتي، ټیمې والا وي موږ ایوریج اغشتي. دا ټیکنیکل خبرې په دې باندې تحصیلدار ګرداور اے سی صاحب دا ټول په خپويږي، دا ټیکنیکل خبرې چې دا اصل کې دا دوی ایوریج اغشتي 27 فوټ بار یادې کنه، نو دا دوی ایوریج اغشتي. دا تینم کې دي شو زموږ هغه سر د مارکیټ سر چې کم دی دا صرف 3 کرم دی 16 فوټ دی. نو ته مانه څنګه زیات اخلي؟ ته مانه په کوم طرف 22 فوټ اخلي؟ دلته دا اوس چې دا کم کلی دی دوی الریډي اوس دا سټیر اغشته مخکې دوی نه ځي، دوی دلته سټیر ده، دوی هم دلته کیسه چولې چې دا دلته 3 کرم ده 16 فوټ ته 16 نه دوی زیات نشي تللی. نو ستا ته پته صاحبانو سره خبرې وکړې د دې به ماله څوک جواب وسره کړي؟ زه به کوم ځای ته ځم؟ عدالت کې دغه خبرې دي وروره چې هر څه پکې کېږي. تا ته خو الریډي پته چې عدالت نظام دغه زموږ ټیکهداري نظام دغه زموږ عدالت نظام زموږ ټول نظام خراب دی. ټول نظام خراب دی. کتونکو په دغه نظام او په دغه سیستم باندې خبرې په دې نه کوو چې هلته کې بیا وزر سوځي. او بله مسله دا ده چې خلکو ته د نقصان ورسي، خو چې دوی ته نقصان سرکاري خلکو ته نقصان ونه رسي. د خلکو ځینې دې پکې ړنګ شي یا آبادي دې پکې زیات اضافي راشي، خو چې د دوی پکې رانه شي. خو بهرحال زه دا وایم چې دا دیوال والي کېده او دا په سرکاري ځای کې والي کېده، هغه ټیم کې د انتظامیه چېرته تللی وه چې په ده باندې دیوال و تاوان یې پې وکړه، اوس ورته وي راویې غورځوه. چېرته لږ نوټس یې ورکړو، دا ښه تعلیم یافته خلک دي، دا په خبرو پوهېږي. نن دا دلته کې چې کوم دی نو یو موبایل یو نیم موبایل پولیس دی او دومره غټ اپریشن روان دی، دا خلک شریف دي، دوی هیڅ قسم ریکشن نه ښیي او دوی وایي چې یاره سرکاري ځای د سرکار ځای دی. خو زه ما خلکو ته دا خواست دی چې چا هم سرکاري ځای ګیر کړی دی نو هغه پرېږدي. سرکاري ځای چې کوم دی نو هغه ستاسو نه شي خپلولی، په هغې ابادۍ مه کوئ، په هغې تاوانونه مه کوئ. خو انتظامي ته هم دا خواست دی چې د چا له بې ځایه چې کوم دی نقصان مه ورکوئ، د چا بې ځایه چې کوم دی نو روانې دې ونه کړی شي. او په دې لحاظ سره چې کله هم د 400 کې نن سبا زنانه افسرې دي، خو په زنانه افسرو کې بیا ثانیه صافي ده، هغه بیا داسې مشکل ځای ته ځي او موږ هغې له داد هم ورکوو، حوصله افزایي هم کوو. خو نن چې زمونږ کومه اے سي ده نو د ګاډي نه راکونه شول ځکه چې نور یې خرابوي. نو چې دا نور یې خرابوي نو داسې افسران چې کوم دي زموږ نه دي په کار. دا وګوره زموږ د دې پولیس والا ته وګوره ته یې خو ترېشلی کړی دی په دې دوړه کې، دا هر څه چې کوم دی نو بس هر څه د پولیس سر لدي که نه، جګړه هم پولیس سر له ده، آبادۍ هم ولې پولیس ورانوي، حفاظت به هم ولې پولیس کوي، مذاکرات به هم پولیس کوي، دوی له نه جرګه ورځي نه د ناسته ورځي. نو په دې باندې زموږ ګیله ده. نور سرکاري ځای چې کوم دی د تجاوزاتو خلاف یو. خدای خلکو ته زه بیا هم وایم چې چا هم تجاوز کړی دی او یا تاسو ته سرکار وایي نو هغه به تاله اول نوټس درکوي، چې نوټس درکړي اوور ورځې به درکړي، خو په اوور ورځو کې تا ځای لرې نه که نه هغوی به ګاډی راولي طالب آبادي روانوي.
دا د سرکار چې کوم دی نو طریقه کار دی د 1977 شک 3 چې کوم دی د هغې په زمره کې دا راځي او تا باندې نه پایار کولی شي ډایرکټ هلې د پته پایار کولی شي هلې چې کوم دی ستا خلاف کاروي کولی شي چې ته سرکاري ځای نه پرېږدې. ډېره مننه، خوشحاله